په کلتوري رنګونو بڼلې د کسبګرو د ارزښت په موضوع لیکلې شوې ریډیایي ډراما کسبګر. لیکونکي نوررحمان سحر، پروډیوسر ساجد محمود خان، ریکارډینګ انجینیر اجاز خان. کردارونه: دلاور خان د کلی ملک، ساحل یوسفزی، یاسمین د ملک خزا، بی بی شیرینا، فقیر گل د کلی کسبګر، شیر رحمان شبنم، شالونه د فقیر گل خزا، صنم خان، ننګیال خان د ملک زوی، نوررحمان سحر، وقار خان د ننګیال د ترور زوی، اکبروته، مرمر د فقیر گل زوی، سید آفاق حسین، امام د کلی د جماعت امام، قاری اقبال حسین. پیش کوونکی پښتونخوا ریډیو مردان. بیبي ماوی غولو کې مې جارو وخلا او لوښي لرګي مې ځای ځای ته کړل. که خوښه دې وي نو لږه کور ته به ور چکر شمه. هغه ساده ګلې زوی او پلار به یې راغلي وي. د هغوی د خوراک څښاک بندوبست به وکړم. د ماسپښین د مونځ نه پس به بیا واپس راشم. ټیک ده شالونې، خو ګوره ورځې ډېرې لګي دي او کار ډېر دی. او د چا خبره چې واده آسان دی خو ټک ټوکې ډېر ګران دی. دا د ایله واده ته 8 ورځې پاتې شوي دي او موږ لا په سیر کې پوړې هم نه ده ویشلې. داسې وکړه چې ګنټه نیمه پس واپس راشه او وې د چمګاونډ دا خلک او پازیزوالې کې یو ځلې بیا وګرځه چې په دې روجو کې دا چچ خو وکنه چې د دې کار نه بېغمه شو. بیبي ته فکر مه کوه، ویم زما د زړه خبره دې وکړه، بلکې داسې به وکړو چې تاسو به راسره د کور یو زنانه 2 شریکې کې او د روجو پاکېدو سره سره به د نن نه د واده ستونه هم شروع کړو چې کار سپکېږي. هی چې په پیر دې رحمت شه، دا خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه. ریشه د ناوې هغه د کنخاب جوړه او هغه کالۍ پترې ابه د هغې پلارګنۍ کره یوسي چې په نظر کې راشي، هسې نه چې په وخت پکې څه کمې راشي. او ریشه شالونه فقیر ګل ته دې ویلي دي چې د بیبي د ناویا ته ناوې به په موټر کې نه په سره ډولې کې روړو، په اوږو به یې روړې. زما دا موټرې نه خوښې. بیبي ته مې لا ګوره، مونږ خو هره شپه دا خبرې کوو. هغه خو لا بېګا دا خبره کوله چې شالونې ملک صاحب چې کومه بنارسۍ توره کې زمونږ په ډولې وتړي هغه به د خپل مرمر ناوې لږدو، ځکه چې هغه به ډېره قیمتي وي. قیمتي یاره شالونې خو وې په کمه راتاو شوې. ستا مرمر به د بنارسۍ نه پاتې کېږي، بلکې زه به د هغې ناوې له هم د کنخاب جوړه اخلم. د کنخاب بیبي الله د ډېره تېره درکه چې زمونږ د قصبګرو دومره خیال ساتي. ویم زه کور ته ورځم چې بیا زر را واپس شم. ټیک ده شالونې ورشه، خو داسې وکړه چې په بالټګي کې ځان سره ترکاري والا او جنکو به روټۍ هم پخ کړي وي. د هغې نه 3 روټۍ هم ځان سره والا. څه به کور ته ستړی ستومانه ځي او ټپه ټپه به دې راغېشتي، خو بیا په وخت راشه. ښه ډېره ښه ده بیبي، خمبې مو تشې مه شه، زه لاړم. ښه وی شالونې هغه قیمتي خبره خو رانه هېره شوه. ویم چې واپس راځي نو ځان سره به هغه تمبل او هغه ډمامې راوړې چې دا جنکې خو پې څه ستاینه ماینه وکړي که نه. دا اوسني ډېګونه میګونه خو مې د خنزیره به دې شي. زما د کمې داسې 20 زامن دي چې بیا بیا به راباندې خوشحالۍ راځي. خو دغه د سپینو ډکې دغه یو زوی مې دی که نه، چرمانونه خو پې وریجو. ټیک ته بیبي، کور مخامخ میخ ته ځوړند دی او ډمامې م راکره پرتې دي چې راځم ځان سره به یې راواخلم. د ننګیال موره یا د ننګیال موره
ویم کوم ځای دا څه شور دی جوړ کړی دی؟ ته ګورې نه چې دا کور د میلمانو ډک دی؟ او وې خپلې خویندې او خورزې دې راغلي دي، دا خبره لږه په کلار هم کولی شي. مړې یو خو تاره خبره کوټې ته خېجې. وایم هغه ننګیال څه شو؟ سهاره راسې مې اډو لیدلې نه دی. 2-3 ملګرو یې رانه په حجره کې هم تپوس وکړو. موبایل هم بند راځي. ما سره ډېر غم پیدا شوی دی. وایي هغه ماشوم خواړو د ساره راسې د کور نه بهر نه دی وتی، د ترور زوی د وقار سره په کوټه کې ناست دی او خړت خولتې شروع کړی دی او ته اسمان په سر راغښتی دی. اوس ته دې نالت مار ته وګوره، د څنګه لکه د ښځو کور کې دې راچولې ده. ننګیاله یا ننګیاله د دې کوټې نه بار روزې که نه در پسې درشم. یا سړیه دا تا څه په ځان باندې پیریان راوستل؟ بل چا سره خو نه دی ناست، خو د خپلې ترور زوی سره ناست دی که نه؟ خپلو کې همزولي دی، څه خاص خبرې به ورسره کوي. و نیکبختې څه ماشوم خو نه دی چې لکه د وړو په کور کې ناست دی. ته پس په سړو کې شمار شي چې اوس هم ورته ذمهوارۍ احساس ونه شي، نو کله به ورته کېږي. بابا السلام علیکم. ماما جی السلام علیکم. لوی سړي شی بچو، په ګل هزار نه شی. ننګیاله ته وګوره، وقار بېګا د ښاره را رسېدلی دی او تا لا تر اوسه په کور په کوټه کې کېنولی دی. ویم د کلي اجره ورته وښایه، پټي ته چکر ورکه، جنګی رټ ورته وښایه، د کلي لارو کوڅو کې وګرځوه. کلونه پس کلي ته راغلی دی او تا چې دی نو په کوټه کې کېنولی دی. د ده لپاره خو د کلي هر څه ناشنا دي، ویې ګرځوه. ټیک ده بابا، داسې کوو که نه چې یو نوړی ډوډۍ خورو، د هغې نه پس ورله کلي کې چکر ورکوم، تاسو بېغمه شئ. ننګیاله بچیا چکر خو ورکې او ګرې ډېر لرې لرې مه ګرځوه ښه، هغه لکه ستاسو د پیاده ګرځېدو عادت نه دی. ځوانان دي ځوانان، او وقار څه پلار په نیکه په ولایت کې اوسېدلی دی چې تا ته دومره نیازبین جوړ کو. خورهیې زما دی او زړه سره ستا روانېږي. یاره خو نه ماما جی اخر مامی د چا ده؟ او ای ته خو مې خپل ماما یې، نو د مامی دا مینه م دې راباندې نه سود کېږي. ښه نو د ترورۍ زویه، دا زموږ د کلي هغه لویه لاره ده. ته خو کلونه وشو چې د کلي په لوره ډو راغلی نه. د بابا خبره واقعي چې ستا دپاره به د کلي د خړ پړ کورونه او د کچه لارې کوڅې بیخي ناشنا وي. او واقعي د ماما زویا د 10 کالو نه سیوا کېږي چې زه هړو بیا کلي ته راغلی نه یم. دا راته ووایه دا مخامخ لوی ځای د چا دی؟ د دې خو دیوالونه ډېر چت دي. د زړه سره دا د کلي لویه حجره ده. دلته د ټول چم ګاونډ چې کوم دی شریک غم قادي کېږي. مشران او کشران پکې د ماسخوتنې راغونډېږي او زلمي د مشرانو سره په ناسته پاسته کې د هغوی د تجربو نه د ژوند جواک تربیت زده کوي، د پښتونولۍ کړه وړه ترېنه زده کوي. تا مطلب دا دی چې دلته د ټول کلي خلک په غم خاطر راغونډېږي؟ بلکل د تورۍ زویه، بلکل. هم د دې حجرو له کبله د کلي په خلکو کې مینه او اتفاق وده مومي. دلته جرګې مرکې کېږي او د کلي د خلکو مسلې مشران چې دي نه دا د خپلې تجربې په رڼا کې هوارئ. بله دا چې حجرې ته راغلې میلمه د ټول کلي میلمه یي، هر څوک یې د زړه نه د میلمستیا خیال ساتي. واه یار واه، مونږ خو ښارونو کې بندو کمرو خوړو، ښار کې خو خلک اړو د یو بل نه خبرېږي نه. ستاسو په سادګۍ کې چې کم حسن دی هغه د ښار په رنګینو کې چرته دی؟ بس مړه وکاره، د ښار خپلې پیدې او نقصانات دي او د کلي خپلې پیدې او نقصانونه دي. واقعي چې هم داسې ده د ماما زویا. وکاره دا مخامخ چې را روان دی که نه، دا د دې کلي کسبګر فقیرګل دی. په هر څه کې کاري، په مشروطۍ مړ دی. د کلي ملک زما پلار دی او په هر څه کې مشروطي فقیرګل کوي. خو مړه وکاره بیبي او بابا هم چې کوم دی د خپله لاسه په سر خېجولې دي. د ضرورت نه زیات اهمیت یې ورکړی دی. ستا وختي هغه خدمتګارې ته خیال و شالونې مور مې ورسره څنګه چې کوم دی لکه د کور د خلکو سلاګانې کولې. دا د ښځه وه که نه؟ خخا ما وې که دا زمونږ څوک رشته داره ده ځکه ورله مامي دومره اهمیت ورکوي. دا خو چې ورته مامي د جمامو وړو خبره وکړه نو پوه شم چې دا څوک کسبګره ده. واقعي چې دې خلکو له دومره اهمیت هم ورکول نه دي پکار، د دوی نه بیا خپل حیثیت هیر شي. وکاره دغه دې رانږدې شو. ته اوس ګوره ښه، سم په ژبه سټل کی سټل، په خوږه ژبه سړی زر دوکه کی. فقیرګله ستړی مه شي. په خیر ویرونو چرته روان یې؟ لوی سړی شنې کا ویم الله دې د سرې ډولۍ خاون کا.
که خیر وي 8 ورځې د واده ته پاتې دي په خپلو اوږو به دله ډولۍ راوړم ښه که الله ته منظوره وي انشاءالله میلمه واره په خیر علې مهرباني کاکا مننه. ننګیال خان که خدای مې نه غلطوي که نه نو دا میلمه نه دی د ترور زوی وقار دی دی ښه ډېر ورکوټ و چې مې لیدلی و رنګ جوسه کې مور ته تللی دی ښه فقیر ګله واقعي چې وقار دی زما په خیال تاسو په دې دنګه پوز او ارتو سپېمو پیژندو ورواره ځوانان چا بدرنګ کړي دي ځوانان خو د خټو هم هوي د خټو او دا خو لا شهزاده د شهزاده زوروره فقیر ګله رښتیا د وچ خشاک بندوبست یې کړی دی او که نه بیګا مې بابا ستا په حواله دا ذکر کو خادي ګورې بیخي په سر راله او تا ځان ناجاڼه کړی دی ولې ستا څه خیال دی بچې چې زه د دغې نه بېغورم د خشاک بندوبست مې پرون نابله اوس کړی ښه کیدی شي سبا یې شمروزې ګاډۍ کې راوچلی بابا ته دې وایه چې د دغې هېڅ فکر مه کوه بلکې زه به ورته وروستو په جومات کې په خپله مو ویم ټیک ته خو ته به داسې چل وکړه چې په دې لیست کې یو نظر واچوه سبا نه بله ورځ که د خیالي د برچم د شاه پسند خان اکا د زوی واده دی تاسو ته پکې دعوت دی د لیست کې خپل نوم ته او د خپلې کوڅې کسانو ته نښه ولګوه زه داسې ورځم ټولو ته ورونه ډبوم ښه ای ته دې بابا ته یاد که ښځویه ير دې نشي ښه ټیک د راکه چې نښه ورته وکړم خو زمونږ په هغه لیست هم کار شروع کا بلکې حجرې ته راچکر شه چې پوره دې پې پوه کړم سمه ده نیکه در بشم بالکل د خدای په امان هلکه ننګیاله دا خو سمه د خبرو ژرنده ده اډو ژبه یې په تابي لګي نه او که نه مړه بلا وخت سړي له ځایه کې خبرې خو یې اړو چې دی نو ختمېږي نه په خبره کې خبره په خبره کې خبره د مازغو کوداله ده کوداله اوف زه چې پټي ته چکر درکم د بابا خبره چې رټ او جنګی چې دی نو ووینې راځه د ماما زوی چې د قدرت د نظارو خوند واخلو راځه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دعا وکړئ چې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي او په دې وطن کې امن قائم کړي آمین آمین ثم آمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین خدای مو په ایمان خوشحاله کا ما وی هغه دلروزه کا د 2 ورځو راسې پته به پروت دی او د رحیم الله کا کورودان هم ناروغه ده دواړو ته په جمع دعا وکړئ چې خدای پاک ورله روغې ګرګې ورکړي او بیمارۍ ته په شا شي ته اوس دې مشروط کمار ته وګوره په جومات کې هم خپله مشروطي ښایي ټول ورته د څړنه دعا وکړئ چې الله یې کامله شفا نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین را پاسه مشرانو چیزو هلکاون چې مونږ کلو کې نه بیره پورن راغونډ کې او بره کې دی ما وې که ستاسو خوښه وي نو وروسته د ماښام د مانځه نه پس په ټول په شریکه د دلروز خان پوښتنې له دغه کور ته ورشو ملک صاحب دې کې د تپوس ساجت دی دا خو زمونږ د ټولو فرض جوړیږي چې د یو بل د جوړ نه جوړه تپوس وکړو او که ضرورت وي چې د یو بل سره ښېګړه وکړو د یو بل کړمې ترسره کړو رښتیا وایي فقیر ګله ژوند هم دې ته وایي چې یو بني آدم پکې د بل په کار راشي دې ته نه دي کتل پکار چې دا پلان کې غریب دی او پلان کې مالدار مالدار سره به غم خادي او تپوس پوښتنه کوم او د غریب نه به ډډه کوم رښتیا ملک صاحب وختي راته ننګیال ستاسو د خولې د خشاکه خبره کړې ده سبا لکه هیري شمروزې به ګاډۍ راولي هغې کې به یې راوړي د سپیني ټال والا سره مې خبره کړې ده ښه ټیک ته فقیر ګله الله دله ډېر ژوند درکا د ځان خیال ساته ټوخې دې ډېر سیوا شوې اهو ملک صاحب څو ورځې وشوې چې شپه ورځ مسلسل ټوخېږم څو ځله مې نرسۍ مو ګوټو
او د کلي ډاکټر راله ګرمه ستن ووهله او تریخ شان شربت یې م راکړی د خو خدای شته چې سینه د خو کېدو نوم نه علي ملک صاحب. ویم فقیرګله خیال کوه اسې نه ګورې زما واده کې خپې وغوځې پال خو اسې نه کې په خېټه مړې. ورواره چې تر څو مې ستا د واده غوړې زیړې نه وي خوړلي که نه تر هغې نه مرم ښه اسې مې په زور مه وژنه نیکبخته. چې تا ووجنو نو ځان له کار ګورو سو د واده دا دومره ټک ټوک به څوک کوي فقیرګله؟ ملک صاحبو ویم چیز غمونه کې خدای به خیر کی. ویم ملک صاحبو هر څه به خدای کوي زه او ته خو صرف بانه یو چې هېڅ فکر غورېونه کې ښه ننګیال چې څنګه ستاسو نیازبین بچی دی داسې زمونږ هم د سترګو تور دی ښه. ننګیاله اوس ورکه جواب کوم چیرې د ورسره ښه ده فقیرګله ستا کوڅه راغله ته ورځه خو بیا ماسخوتن حجرې ته راښکاره شه ښه چې د کلي د کسانو په هغه لیست دې لنګیال پوه کړي او د سبا نه په دې ستونو لاس پورې کړي. ډېره ښه ده ملک صاحب بلکل مې خوښه ده. زه به ماسخوتن حجره کې حاضر شم. ورځئ د خدای په امان په مخه دی ښه ملک صاحب. بسم الله بسم الله. ویم یا الله شکر دی چې زما د ننګیال بچی د سرې ډولۍ ارمان پوره کړو. یې جنکو هله شابه را مخکې شئ که نه ناوې ته کټ سم کې ډولۍ راورسېده. ویم یې جنکو هغه غلبې له وروجې ماله راکړئ که نه چې دا روجې پې په ور کې وشیندم که نه هله شابې که نه. هو بیبي دا د غلبې له وروجې ما سره دي واخله. مرمره زویه تکړه شه ډولۍ په اوږو مضبوطه ونیسه چې د ننګیال خان نایک ناوې درنه ګورې ازار نه شي. فکر مه کوه داجي ښه مضبوط به د ډولۍ باڼس نیولې دی. د جینۍ ماما څه شو ملک صاحب یا ملک صاحب را مخکې یې کړه که نه چې ناوې د ډولۍ نه کوزه کړي. مرمره بچي تکړه شه ګورې پخه لاره پخه لاره لږ د انګړ ته ما پسې راتاو شه ښه. ټیک ده داجي ها درتاو شم. بس 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 کېده دلته کېده. اوس د کور خلک پوه شه بچي او د ناوې ډولۍ کوزول پوه شه. بیبي مبارک شه ملک صاحب مبارک شه مبارک بختوره. مونږ حجرې ته ورلو زمونږ د مبارکۍ هغه پیسې ګورې ښه د ډولۍ دا زانګو یو غاړې ته کېدی بیا بیا وروستو یوسو ملک صاحب لاړو ښه. خدای دې وبخه فقیرګله ستا دې مبارک شي. پیسې ډېرې ستا نه ماته پیسې ګرانې دي. دا والا ډېرې دي که لږې نو راته ووایه. آمین آمین آمین. مونږ خسپور خو په دغې پیسو خوشحالي وو. ملک صاحب بس مونږ حجرې ته ورالو چې میلمنو ته ودرېږو خدمت ته دا ډولۍ یو ډډې ته کېدی بیا بیا وروستو یوسو ښه. مننه فقیرګله تاسو ځئ د میلمنو خیال وساتئ زه درغلم. یا بیبي بیا دې مبارک شه تا به د دې خبرې ډېر ارمان کوونه. خوشحاله شي شالونه خوشحاله شي الله دې په خپلو بچو خوشحاله کړه. او جنکو شابې نه مامې وښیې که نه هله ډولۍ مې روړه ګوره خوشحالي ده که نه. د ماما زویا یو وار دی بیا مبارک شه راغاړې وځه ودرېږه چې دا هارونه درنه لږ کم کړم چې کلیوالو دې صحیح غاړه ورکولی شي مخسر دې پکې نه ښکاري سړیه. لوی سړی شي د تورې زویه ویم ما پسې اوس ستا نمبر دی ښه زر تر زره جینۍ خوښه که چې درلې تر کوره کو. زمونږ دومره قسمت چرته دی هلکه ننګیاله هغه دی هغه فقیرګل او زوی د حجرې په لور په دانګو دانګو را روان دي لکه چې ډولۍ کور کې کوزه کړه. مبارک شه مبارک شه ننګیال خانه بچو جامه دې مبارک شه. ویم را تر غاړه زه زوره وره چې دا زړه مې نورم خوشحاله شي. ډېره مننه کاکاجي ډېره مننه. راشه مرمره زویه ننګیال خان ورور ته د هار واچوه راشه راړواندي شویم زوره وره. مبارک شه مبارک شه. ورېږه چې دا کاغذ ترې لرې کړم ویم نیکه مبارک شه. مهرباني مرمره الله دې وبخه. نه میلمنه پام ګورې چې ډزونه کې ستاسو راتګ د ملک صاحب د خاندان دپاره لوی درناوی دی.
واسې نه خدای مکه د ډزو خوشحالي د چا د کور ماتم جوړ نشي زه شکر دی دغه د ملک صاحب په خپل حجرې ته راننوتو. میلمنو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. ستړي مشه نامدار خانه، د فقیر ګل خبره په زړه وانخلې پرې. ما واورېدل چې تاسو یې د ډزو نه منې کړئ، خو نامدار خانه بچو واقعي چې موږ دا نه غواړو چې زموږ دا لږه شان خوشحالي دې د چا د ټول عمر دپاره د غم سبب وګرځي. موږ ته ستاسو مینه منظوره ده. راځئ راځئ کښېنئ کښېنئ. رښتیا فقیر ګله هله شابه ورشه که نه ښه، د دې ګونو ځای ته ورشه چکر ولګوه چې څه پوزیشن دی، هله چې بیا ډوډۍ شروع کړو. ملک صاحب بس دا دې ورالم ښه، مرمره زویه راته وکاله بچې یو څو کشران ځان سره که که نه ښه، دا جګونه د شربت او اوبو نه ډک کې او په میلمنو یې اوس کې ښه. ویم د دې چم ګاونډ یو څو کټونه نور هم راغونډ کې، دا پراته کټونه راته کم ښکاري ښه بچې. ډېره ښه ده داجي، ته بېغمه شه. دغسې فقیر ګله دغسې. او ها رښتیا وروجو کې مالګه او مرچکې ګورې په خپله چک که وګوره، هسې نه چې خدای مکه د میلمنو مخکې مو حیا لاړه نه شي. الله به خیر کې نایکا، ته زړه مه خوره، الله به مو پردې راولي انشاءالله. ای زه دا دې ورالم نایکا. خدای دې خیر وکړي، خدای دې فقیر ګل حالات راته هم سم نه ښکاري. ټوخی هم دمه نه کوي او صحت یې ورځ تر ورځه غورځېږي. که خیر کې چې د دې واده نه اوزګار شم که نه، نو ښار ته یې بوځم چې لوی ډاکټر ته یې وښیم. شالونه یا شالونه ویم د مرمر مورې چېرته روکه شوې؟ یا درغلم ولې د مرمر پلاره بیا دې زړه تنګ شوی دی څه؟ ویم زړه مې ښه شوی کله و، زړه خو دغه و چې اوبه شو چې خبره تر د وینو د الټو راورسېده. شالونه پاتې پکې څه شو؟ دا پشمار شلمه روه شوه چې پوخ کټ مې نیولې دی او مرض په شا کېږي نه. شالونه د مرمر پلاره ور مه خطا کوه. یاسمین بیبي راته پرون خبره کوله چې ملک صاحب وی چې څو ورځې پس به یې بیا ښه ډاکټر له بوځو، الله به یې روغ جوړ کي. ته ولې وار خطا کې روغ رمټ پشي؟ شالونه د ملک صاحب سره د الله پاک ښه وکړي، هغه خو خپله په غاړه خلاصه کړې ده. 2 وارې د ښار غټ ډاکټر له په خپل موټر کې بوتلې وه او د چم ګاونډ د خلکو سره د خدای ډېر ښه وکړي. هغې خو ښه په نره زما پوښتنه وکړه، خو د چا خبره چې نیټه نو نه وړېږي. داسې ښکاري چې د ژوند وربشه مې نوره نشته. شالونه نوره نشته. ویم داسې مه وایه که نه د مرمر پلاره، داسې مه وایه. خدای مګه که ته ښکته پورته شوې نو زموږ د مرمر بچي مې ستا نه بغیر په دې دنیا کې څوک دي؟ څوک دي د مرمر پلاره؟ شالونه یا شالونه دغه غم خو مام ګړی په ګړی وجدي چې زما نه پس تاسو څه ګزران وي. مرمر بچي خو مم دومره نه دی چې ځان له څه لار وباسي او چې هغه مرمر بچي مې څه شي. شالونه د ملک صاحب حجرې ته ورغلی دی، د ننګیال خان د ښار نه څه مېلمانه راغلي دي. هغه ورپسې سوال جواب وکړو، هغه د عمر یې ډېر دی، دغه دې په کوڅه کې راننوته. خره چې زویه راغللې، پلار دې اوس تا تپوس کولو. داجی سلام علیکم. ولې داجی بیا درته تکلیف سیوا شو څه؟
بچې نه بچې خیمه خو ګورې بچې ته د کوره چېرته لرې مه ځه مرمره بچی ته بهر وروځه څوک ورډبئ ښه مورې ښه دا دې ورغلم په خیر علي امام صاحب ملک صاحب سلام علیکم سلام علیکم شمشاد کاکا ټول په خیر علي ننګیال خان په خیر وعلیکم السلام لوی شه بچي ورشه بچو مور ته دی وای چې لګ ډډې تشي د مالی مشران در پلار ته پوسټ راغلي دي خجی ښه مورې ته لږه پردو کا د جماعت مشران د داجي پختن ل راغلي دي مرمره بچی ورته وې راځې زه منډو کې یم راځي امام صاحب راځي ملک صاحب راځي درنو مشرانو قدمونو بختور شه الله دې د دې ډېر اجر درکا راځي داجي کوټه کې دننه دی راځي جی السلام علیکم فقیر ګله ستړی مه شې په خیر دی امام صاحب رامخ کې شه ننګیاله بچو دا میوه دانه دې سکی کې کېږده امام صاحب ملک صاحب شمشاد خانه ننګیال خانه بچو تاسو ولې دونه تکلیف وکړو تاسو خو ځان په تلو راتلو ستړي ویم فقیر ګله الله دې د غیب ثواب وکړه د خپلې خولې لاړې دې دارو شه ویم ټول کلی دې په بیمارۍ زهیر دی ملک صاحب زه خو یو قصبګر او غریب سړی یم پلار په نیکه مې ستاسو او د دې ټول کلي خدمت کړی دی نور به زما په قسمت کې د دې کلي د روڼو خویندو خدمت نه وي خو ملک صاحب دا مې ډېر لوی ارمان دی چې زما د مرګ نه پس زما د ساده مرمر زوی په سر ستاسو د مینې او د شفقت لاس وي دغسې پروت وي زما روح په خوشحاله وي ملک صاحب فقیر ګلو ته د الله صحت درکړي مرمر زموږ بچی دی غم مه کوه هغه به د هېڅ نه پاتې کېږي الله تاسو د ټولو سره ښه وکړو الله دله د دې نیکۍ ډېر لوی اجر درکړي ویم اوس په میله سا په قلار وخیږي الله به په عمرونو کې برکت اشهد ان لا اله الا الله لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقیر ګله یا فقیر ګله امام صاحب ته د فقیر ګل دا نبض لږ وګوره یا الله خیر انا لله و انا الیه راجعون ملک صاحب د ململ د غلو پټې نه لګري خروش لوي چې دا زنا او د خپل د کډه کوته ولپی وتړو الله دې ورته نه غجان خوشاله نصیب کړي دعا ورته وکړه چې الله تعالی ابدي خوشاله نصیب کړي آمین آمین داجی یا زما خوږه داجی سترګې وغوړوه مونږ دې چا ته پرېښودو داجی یا مورې راوړې که داجی مې برابر لړو یا خدایا ډوبه شومه د مرمر پلاره موږ دې یوازې چا ته پرېښودو اوس به زمونږ ګزران څنګه کېږي صبر شالونه خورې ډېر صبر الله ته به دغسې منظوره وه الله دې فقیر ګل ته ته وړ جنتونه ورکړي د ټول کلي یې ډېر خدمت کړی دی صبر
تاسو را صبر نه کار واخلئ مرګ یوه حقه لاره ده او موږ ټول به په دې لاره یو نه ورځ خامخا ځو خو څوک وړاندې او څوک وروستو صبر کوئ او مرمر بچي صبر نه کار واخله ښه تاسو به خدای د هیڅ نه پاتې کوي زمونږ ټولو د خپل خدای او تا سره دا واده ده چې ستا او ستا د کونډې مور خیال به ساتو مونږ لکه د خپل اولاد د اولاد به دې ساتو بچې ته د یو کسبګر نه بلکې د ټول کلي بچې او عزت یې جاړه مه بچو مه جاړه ښه ته ماته د ننګیال نه کم نه مرمره بابا مې ټیک وی ته به د هیڅ نه پاتې کېږي د هیڅ نه انشاءالله د نن نه پس به دې زه لکه د خپل رور خیال ساتم ستا پلار فقیر ګله کا واقعي چې ډېر لوی سړی و الله دې جنتونه ورکړي امام صاحب د فقیر ګل په حق کې لاس اوچت کې چې بیا حجرې ته ورشو او د کفن دفن بندوبست یې وکړو